اوس الله تعالی فرمایي چې کوم ښځو ته طلاق ورکړی شوی دی هغې دپاره حلال او جائز نه دي ان یکتمنه چې پټ کي ما هغه شی چې حمل یا حیض ده خلق الله چې الله پیدا کړي دي فی ارحامهن د دې په بچهدانونو کې الله وایي ما دې تاسو په خېټو کې یا بچی پیدا کړی یا حیض نو دا به دا ښځه پټوي نه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. مذکورہ آیت کریمہ کے حکم دے طلاق او عدت الطلاق مسئلہ بیانی گی. سابقہ آیت کریمہ کی مسئلہ دی ایلا بیان شو دی آغی تعلق دے حلف او دے قسم سرہمو او د طلاق او د نکاح د ختمېدو سره هم ایلا چونکې هغې کې قسم او حلف هم وي او نکاح ورسره هم ختمېږي. سړی ښځې ته ووایي چې قسم په ذات د الله چې زه به تا ته نږدې نشم نو سلور میاشتې ورته نږدې نشو نکاح ختم شو نو هم قسم ده او هم نکاح ختمېدل دي. اوس په دې آیتي کریمه کې مسله د طلاق او مسله د عدت الطلاق بیانېږي. طلاق پسې وروستو په ښځه باندې عدت لازم وي چې هغه به عدت پوره کوي. نکاح په مختلفو شیانو باندې ختمېږي. لکه یو شی وړاندې آیت کې ذکر شو مسله د ایلا په ایلا باندې نکاح ختمېږي او اصل د نکاح د ختمېدو دپاره چې شریعت کوم شی مقرر کړی هغې ته طلاق وایي. په طلاق سره نکاح ختمیږي. د دې نوبت راغی چې خاوند ښځې ته طلاق ورکوي. گزاره ګرانه شوه د مصالحت او د جوړ جاړي هر ممکن کوشش وشو لیکن جوړ جاړی او مصالحت په خپل منځ کې نه راځي. نوبت دې ته راغی چې دا ښځه او خاوند دواړه سره ځان جدا کړي. دې لپاره بیا شریعت یو شی مقرر کړی چې هغې ته طلاق ویلی شي. اصل کې دا نکاح د خاوند او د ښځې په مابین کې یوه دائمي او ابدي همیشه دپاره یوه معاهده ده. ښځه او خاوند چې کله په خپل منځ کې نکاح وتړي نو دا نکاح د ښځې او د خاوند په مابین کې تر مرګه پورې معاهده ده. مرګه پورې به د یو بل نه جدا کېږي.
لہذا په اسلام کې موقتی نکاح دا جائز نه ده. د یو کال دپاره نکاح، د یوې میاشتې دپاره، د یوې هفتې دپاره موقتی نکاح دا په اسلام کې نه ده جائز. موقتی نکاح ته متعه وایي. متعه په ابتدا د اسلام کې جائز وه، لیکن غزا د خیبر کې رسول الله مبارک په پابندي ولګوله، او بعضې قومونو کې اوس هم دا شی پاتې ده، هغې موقتي نکاح جایز ګڼي، لیکن اسلام کې موقتي نکاح نشته. ښځه او خاوند چې خپل منځ کې آپسي او باهمي نکاح منعقد کوي، نو همیشه همیشه تر مرګه پورې، نو دې وجې نه چې کله نکاح تړلی شي، نو بیا نکاح کې مونږ وایو چې په نکاح صحیح شرعي ابدي مؤبدي، موقتی نه چې لسو کالو دپاره نکاح شوه یا شلو کالو دپاره شوه یا 500 کالو دپاره شوه، ابدي مؤبدي مرګ ساته پورې دی به یو بل نه جدا کېږي. نو نکاح یو داسې معاهده او وعده ده د ښځې او خاوند ترمنځ چې دا دائمي او استمراري ابدن مؤبدن څه معنا تر مرګه پورې. څوک چې دا ښځه او خاوند ژوندي وي، نو دوی به یو بل سره په نکاح کې تړلي، نکاح به نه جدا کېږي. لہذا شریعت الاسلام د دغه دائمي او د ټول عمر د معاهدې د سنبال ساتلو دپاره په یو بل باندې حقوق مقرر کړي. د ښځې خاوند په خپل منځ کې یو بل باندې حقوق دي. ښځه به هغه حقوق خاوند ته ورکوي او خاوند به ښځې ته حقوق ورکوي. نو چې یو بل ته خپل حقوق ورکوي، نو اخلاقی انداز سره او ډېر په نورمال انداز سره به دا زندگی تیریږي، نو دا همیشه همیشه مرګرتیا او دا جوړګي او دا دوستی دا به نه خرابېږي چې یو بل ته دواړه حقوق ورکوي. او خدای مکه که کم ښځه او خاوند په خپل منځ کې یو بل ته حقوق نه ورکوي، یا ښځه بد اخلاقه ده خاوند ته حقوق نه ورکوي، یا خاوند ظالم ده خپلې ښځې ته حقوق نه ورکوي، نو بیا په دې کې تلخی او اختلافات او داسې مشکلات را پیدا کیږي چې هغې سره د نکاح ولا معاهده ختمیږي. نو شریعت حقوق مقرر کړل چې یو بل ته حقوق ورکوي، نو دا گزاره به کیږي او دا د عمر مرګرتیا به نه خرابېږي. اوس که خامخا دنیا ده او انسانان دي خطاګانې غلطیانې خو کیږي، نو یو بل نه خطاګانې او غلطیانې وشوي، یو د بل حقوق پیمال شول، خفګان راغی، اختلافات راغلل او یو بل نه ناراضګي شوه، نوبت د دې راغی چې دا نکاح اوس ختمول غواړي. مشران پې ستړي شول، نصیحتونه وشول، جرګې مرکې وشوې، د دواړو په خپل منځ کې د باهمي جوړګي دپاره او د جوړجاړي او مصالحت دپاره هر ممکن کوشش وشو، خو لیکن جوړجاړی نه راځي، اواره او رضامندي نه راځي، او دا تلخي ورځ په ورځ زیاتېږي. نو بیا خو دا ازدواجي ژوند د دواړو دپاره یو عذاب وګرځېد چې یو بل سره لګېږي هم نه او اوس په وخت هم سره تېرېږي. دا خو ډېره ګرانه شوه. نو بیا دلته شریعت یو حکم مقرر کړ چې هغه حکم ته طلاق وایي. بس چې نه کېږي او چې بیا موږ دوی پابند ګرځو چې نه که تاسو نه لګېږي اوس تاسو ورسره ګزاره کوئ، نو دا خو یو عذاب شي په دوی باندې. نو بیا شریعت الاسلام د هغې دپاره حکم مقرر کړ طلاق، چې بس طلاق دې ورکړي. به ځان ته خاوند وګوري او دی به ځان ته ښځه وګوري، د هغه به خپله زندګي برابره شي او د ده به خپله برابره شي. په دې دینونو کې او مذاهبو کې دا د طلاق والا حکم تقریبا په هر دین او په هر مذهب کې شته.
خو داسې نه لکه اسلام چې کومه طریقه جوړه کړه. بعضې قومونو کې او په بعضې دینونو او مذهبونو کې طلاق په معمولی خبره باندې هغه جایز ګڼي، ښځه یې ورکوی شي، خاوند یې ورکوی شي. نو خو چې ایله د کور او د کوټې په صفایي باندې خاوند ښځې ته په قهر شو یا په جامو باندې یا په اخلي پخلي باندې، خو چې نه یعنی په نه خبره باندې اختلاف راغی نو جایز ده چې طلاق ورکړي، طلاقنامه ورکړي او سبا ښځه بل خاوند ګوري او سړی بله ښځه ګوري. یا پکې د عدت مسلې هم نشته چې عدت به تېروي. نو هغوی ډېر سهولت کوي، هغوی د نکاح چې کوم حکمت ده کومه فلسفه ده هغه بالکل ختموي. بچې په ایله خبره باندې وایي دا د رضا خبره ده چې خاوند په دې باندې راضي شو چې نور زه د دې ښځې سره نه غواړم بس طلاق ورکړي، اگر چې په منځ کې څه خاص قسم مسله نه وي. ښځه یې ورکوی شي او سړی یې ورکوی شي، او د عدت نه پس بیا د عدتونو او د وقفو د انتظارونو معامله هم نشته، فورا سبا د ښځه بل خاوند کوي او سړی د بله ښځه کوي. او بعضې مذاهبو او په بعضې دینونو کې لکه یهودیت کې، په دین یهودیت کې د طلاق تصور نشته. هغوی وایي چې نکاح وتړلی شوه تر مرګه به دا نکاح وي، که څه قسم اختلاف راشي، پریشانی راشي، یو بل نه خفګان راشي، ناراضګي راشي، طلاق هغوی وایي نشته، بس دې ښځې سره به دی وخت تېروي. چاهې بله ښځه کوي بله کوي یا نه کوي، خو دې ښځې سره دی طلاق نشي ورکولی. چې هر قسم اختلاف او ناراضګي وي نو دی به دا پابندي کوي چې دا ښځه به دی ساتي، هغې کې د طلاق مسله نشته. او زمونږ اسلام دا د اعتدال او د عدل او د انصاف مذهب ده، نه خو داسې کوي چې په نه خبره باندې طلاق جایز ګرځوي، نه په نه خبره باندې طلاق جایز نه ده، او نه داسې کوي چې طلاق د سره شته نه. ځکه بعضې اوقات د ښځې او د خاوند ګزاره دومره ګرانه شي چې د هغې یوه شپه د خدای عذاب وګرځي، نه کېږي ګزاره، څه داسې مشکل پیدا شي نو بیا خو اوس جداوالی کوي، دوی به سره جدا کېږي، نو د جداوالي دپاره څه حکم پکار دی، نو شریعت بیا ورته حکم مقرر کړه هغې ته طلاق وایي، نو طلاق به ورکړي. اصل کې د طلاق مسله خو په دې وروستو آیت کې را روانه ده، الطلاق مرتان فامساک بمعروف. د طلاق تفصیل به هلته وکړو انشاءالله. دلته چې دا آیت کې والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، دا مسله د عدت الطلاق ده. عدت دې ته وایي چې ښځې ته طلاق ورکړی شي نو دا ښځه به فورا د بل خاوند سره نکاح نشي کولی، بلکې دا ښځه به اوس یو څه وخت انتظار کوي، یو څه وخت به انتظار کوي، بیا به د بل خاوند سره نکاح کوي. داسې نشي کېدی چې نن ورته خاوند طلاق ورکړي او دا ښځه سبا د بل خاوند سره نکاح وکړي. د دواړو نکاحونو د دواړو خاوندانو په منځ کې یوه ورځ یا یوه میاشت یا یوه هفته دا اسلام اجازت نه ورکوي. د دواړو نکاحونو په منځ کې او د دواړو د خاوندانو د نږدېکت په منځ کې کافي فاصله به وي، وقفه به وي. دغې وقفې ته ویلی شي عدت. او د عدت حکمت او فلسفه څه ده؟ د عدت حکمت او فلسفه دا ده چې نسب محفوظ شي، نسب خراب نشي. ځکه چې دا وقفه پکې نه وشي، نن دې ښځې ته طلاق ورکړی شو او سبا دې ښځې بل خاوند سره نکاح وکړه، څو میاشتې پسې بچی پیدا شو، نو اوس به مونږ څه معلوموو دا بچی د اول خاوند بچی ده که د دویم خاوند؟ پلار یې څوک شو؟ د پلار پته یې نه لګېږي. د دې ماشوم نسب خراب شو، او نسب خو ډېر ضروري شی ده چې د ماشوم پلار معلوم نه وي، نیکۍ معلوم نه وي، هغه ته به تربیت څوک ورکوي؟ د هغه د ضروریات زندگی کفالت به څوک کوي؟ نه خو یې د کفالت څوک معلوم شو او نه د تربیت څوک معلوم شو، نو دا ماشوم به د ځناور په شان معاشره کې لویږي.
او دینه معاشره کې 200 فسادات پیدا کېدی شي. اکثر داسې بې نسبه خلق، څوک ډاکماران شي، څوک بدماشان شي، څوک زانیان شي، څوک په بله بلاخته شي. تربیت او نسب خو دومره اهم شی ده چې دا د 200 مشکلاتو معاشرتي نه معاشره محفوظ کوي. د بچي چې پلار معلوم وي نو د بچي د ضروریات زندگی ذمہوار هم دا پلار شي او د تربیت ذمہوار هم دغه پلار شي، د اخلاقو د دینداری او د پرهیزګاری د هر څه ذمہوار دغه پلار شي. نو بیا دا بچی او دا ماشوم دا د انسان په صفت معاشره کې لویږي، دا د سړیتوب په صفت په معاشره کې لویږي، دنه بیا ځناور نه جوړیږي. نو نسب خو ډېر ضروري شی ده. نو شریعت دا حکم وکړه چې ښځې ته طلاق میلاو شو، سبا به بل خاوند سره نکاح نه کوي، بلکې منځ کې به وقفه کوي. څومره وقفه به کوي؟ هغې دپاره مختلف صورتونه دي. که د ښځې په خېټه باندې حمل وي، د اول خاوند طلاق چې ورکړه نو د دې ړومبي خاوند نه دا ښځه په خېټه باندې امیدواره ده. نو څو پورې چې دغه حمل پیدا شوی نه وي تر هغه پورې به دا د بل خاوند سره نکاح نه کوي. چاهې د دې حمل 1 میاشت پاتې وي، 2 میاشتې پاتې وي او که 9 میاشتې پاتې وي. تازه حمل وي نو پکې کافي میاشتې بیا لګېږي. او کله واره داسې وي حمل آخري شپې ورځې وي، طلاق ورکړي نو یو څو ورځې پاتې نو د دې بیا خاص موده معلومه نه ده. بس چې کله هم دغه ماشوم پیدا شي بس دا ښځه ته اوس اجازت ده چې بل خاوند سره نکاح کولی شي. څو پورې چې د سابقه خاوند دغه بچی په خېټه باندې محمول وي نو دا د بل خاوند سره نکاح هم نشي کوی، د نکاح وعده هم نشي ورسره کوی. دې ته عدة الحمل وایي. دا به په حمل باندې تېرېږي. نو دا موده کله زیاته وي او کله کمه وي. کله داسې چې په آخري شپو کې طلاق ورکړي، خو نن طلاق ورکړي سبا یې بچی پیدا شي، بس سبا دا بل خاوند سره نکاح کوی شي. او کله داسې وي چې حمل د ړومبۍ شپو ورځو وي، طلاق ورکړي 9 میاشتې بعد بچی 9 میاشتې به دا ښځه بل خاوند سره نکاح نه کوي، بس دې بچي پیدایش ته به انتظار کوي. او که د ښځې په خېټه باندې څه امید او حمل نه وي نو بیا به ورته بیمارۍ راځي، ماهواري د حیض بیماري. نو 3 بیمارۍ به د خاوند کره تېروي، 3 حیضونه. الله تعالی فرمایي 3 قروء، 3 قرء به تېروي. 3 قرء نه مراد دی موږ په مذهب باندې 3 حیضونه مراد دي. 3 حیضونه دا به د خاوند کره تېر کړي. یوه بیماري صفا شي، بله بیماري پرې راشي، هغې نه صفا شي، بله بیماري پرې راشي. دا درېیمه چې ختمه شو غسل یې وکړه بس د دې خاوند کور نه به چوټي واخلي نو که بیا ځان ته بل خاوند کوي کولی شي. 3 بیمارۍ به دا بل خاوند سره نکاح نشي کولی. او که یوه ښځه داسې وي چې نه خو یې په خېټه باندې حمل شته او نه ورته بیمارۍ راځي. بعضې ښځې داسې وي هلته څه بیمارۍ وي، مرض د وجې نه نه راځي ورته حیض. یا ښځه ډېره تېر عمرې وي چې 500 کالو ته ورسېږي ته حیض نه راځي. یا ښځه ډېره کشره وي، بالغه نه وي او واده یې شوی وي، خاوند طلاق ورکړي، حیض ورته نه راځي، نه حمل شته نه حیض شته. نو بیا به عدت په څه باندې تېرېږي؟ بیا به عدت په 3 میاشتو تېرېږي. 3 میاشتې به دا د خاوند کره تېروي. او دغه موده د بچي تر پیدایش پورې چې حامله وي، یا 3 بیمارۍ چې حیضونه ورته راځي، یا 3 میاشتې، دغه مودې او دې وقفې ته څه وایي؟ عدت. دې بیمارۍ ته دې مودې ته عدت وایي. په دغه دوران کې به دا وقفه چې دا تېروي د پلار کره به یې نه تېروي. دا ښځه دا شپې ورځې به د خاوند کره تېروي. باقاعده به خاوند ورته خوراک هم ورکوي، کوټه به هم ورکوي، ضروریات زندگی چې څومره نفقه او سکنا ده دا به هر څه نو اوس خو بعضې ځوانان د نادانۍ د وجې نه یا د جهالت او د ظلم د وجې نه طلاق ورکړي، فوراً د کوره وباسي. نو دا عدت د پلار کره تېر کړي، د خاوند کره نه، نو دا 2یم ظلم شو. یو خو طلاق بلا وجه ورکړي. طلاق خو داسې نه ده چې په نه خبره باندې به ورکوې، ډېره سخته ګناه ده، ګناه کبیره ده چې سړی په نه خبره باندې ښځې ته طلاق ورکړي. 2یم دا
دا عدت چې تیری دا به ښځه د خاوند کړه تیری باقاعده خوراک سکاک لباس علاج څومره ضروریات زندگی دي مخکې چې ورکول طلاق نه پس به د عدت په دوران کې ورکوي چې کله عدت پوره شو درې بیماری ختم شوي بیا ورته یو جوړ جامې وکړي څه لږې پیسې او خرچه مرچه به ورکړي او بیا به په اخلاقي انداز سره د پلار کره رخصت کړي نو څه لږه خرچه مرچه به ورکړي معافي به ورنه وغواړي او په انساني او په سړیتوب او په اخلاقي انداز سره بیا د پلار کره رخصت کړي او تاسې چې فوراً یې وباسي او کنځلې ورته وکړي او مهر ورنه واپس واخلي او عدت هم دلته پرېنږدي او د پلار کرې چوټي کې دا څو ظلمونه شول یوې طلاق برنه حق یې ورکړ عدت ته یې دلته پرېنښوده مهر واپس اخیستل دا داسې ده لکه د چا نه چې غلا کوي چا نه چې کسب او بدماشي او شی دا ګڼ ظلمونه بیا د ځوان نه وشي دا د ناپوهۍ یا د ظلم په وجه باندې نو عدت ضروري شی ده الله تعالی فرمایي والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه او یو عدت چې دا هغه عدت ته چې خاوند طلاق نه یې ورکړی او خاوند دې وفات شي هلته به هم ښځه عدت تېروي ځکه هلته هم جدایي راغله نکاح ختمه شوه نکاح چې ختمه شي دلته به ښځه عدت تېروي نو نکاح کله په طلاق ختمه شي نو هغې دپاره خو د عدت ذکر موږ وکړو که په خېټه حمل وي د بچي پیدایش پورې به انتظار کوي که حمل نه وي 3 حیضونه به تېروي او که یوه ښځه دا وي چې دی په خېټه حمل وي او نه ورته حیضونه او بیمارۍ راځي هغه به 3 میاشتې تېروي د خاوند کار او یو هغه ښځه وي چې هغې نه خاوند وفات شي معتده متوفا عنها زوجها چې خاوند ورنه وفات شي نو هغه قرآن بل ځای کې ذکر کوي 4 میاشتې او 10 ورځې انتظار ده 4 اشهر و 10 قرآن شریف فرمایي 4 میاشتې او 10 ورځې دا ښځه به د وفات شوي خاوند کره دا ټیم تېروي او په دې دورانیه کې ښځې ته د نکاح اجازت هم نشته او د نکاح وعده هم نشي کولی دا د خاوند د غمرازي په خاطر یو خدا چې عدت وشي عدت پوره شي او بل د خاوند غمرازي وشي د 4 میاشتو 10 ورځو کې به دا ښځه بې ضرورته د کور نه هم نه وځي او که څه ضرورت وي نو شپه به واپس را رسوي نکروز استعمالول نور د زیب او د زینت او د ډول او د سنگار چې کوم اسباب او آلات دي دا به نه استعمالوي تیز رنګې کپړې وغیره ځکه دا د خاوند په غمرازۍ کې به دا 4 میاشتې 10 ورځې تېروي نو دا مسله د عدت ده نو عدت ضروري په دې ده چې د دې مطلقې ښځې چې طلاق ورکړی شوی د دې د رحم صفایي وشي آیا د دې په رحم کې د سابقه خاوند څه امانت شته که نشته د دې رحم او بچه‌دان د سابقه خاوند په نطفه باندې مشغول ده که نه ده ولې که دا پته یې ونه لګو فورا سبا بل خاوند سره نکاح وکړي څو میاشتې پسې بچی پیدا شي دا بچی به د کم خاوند دي د اول که د دویم د بچی نسب برباد شو او نسب خو په اسلام کې ډېر محفوظ شی ده او ډېر اهم شی ده نسب چې خراب شي نو د دې ماشوم تربیت به څوک کوي د دې ماشوم د ضروریات زندگی کفالت به څوک کوي چې د ماشوم پلار نه معلوم نو خو تربیت هم څوک نشي ورکولی او بیا د ضروریات زندگی کفالت نه هغه عاجز محروم شي نو هغه نه بیا یو ځناور جوړېږي په معاشره کې نو چې داسې د نسبونو د حفاظت پته چې ونه لګېږي نو بیا په معاشره کې داسې ځناور به راغلی شي په معاشره کې به 200 مشکلات پیدا کړي یو رسالې لیکلي دي چې د روس پخوانی صدر او صدر گورباچوف هغه خو کمونستان دي دا روس والا او د چین والا دا کمونیزم دی دی وایي نه خدای شته نه پیغمبر شته نه آخرت شته نه وحی او قرآن شته دا پکې هسې ګپ شپ ته وایي انسان خپله پیدا کېږي او څه وخت تېر کړي او خپله مري په دې کې د چا کار نشته چې دی څوک پیدا کړي او دی بیا څوک مړ کړي او بیا څوک ورنه تپوس وکړي هغې دا شی نه دې ته دهریه وایي په عربۍ اصطلاح کې او جدیده اصطلاح کې ورته کمونیزم وایي دا روسیان دغه خلق دي
نو هغه دا اډر وکړو، دا حکم یې وکړ چې قرآن شریف کې الله تعالی حکم کوي چې لا تقربوا الزنا، زنا ته مه نږدې کېږئ. نو هغه د قرآن د دې حکم په خلاف باندې اډر جاری کړ. هوټل یې جوړې کړې، د زنا اډې او مرکزونه یې جوړ کړل، خلقو ته ترغیب او تشویق ورکړ چې راځئ دلته کولم کل زناګانې کوئ. قرآن وایي زنا مه کوئ، تاسو کوئ. مقابله څه وخت بعد، 10 کاله 12 کاله پس معاشره کې دهشتګردي پیدا شوه، ډاکې شروع شوې، قتلونه شروع شو، غیر قانوني کارونه شروع شول. نو د چې کله ریسرچ او تحقیق وکړي چې دا ولې دا امن ولې خراب شو، نو چې تحقیق یې وکړ نو ماهرانو ورته وویلې چې معاشره کې داسې ځوانان را پیدا شوي، داسې نوي نوي هلکان را پیدا شوي چې د هغوی مور او د پلار څه پته نه لګېږي. بې مور او بې پلاره خلک دي، د ځناورو په شان را لوی شوي دي. هغه ډاکې هم کوي، هغه قتلونه هم کوي، هغه نور کیسونه هم کوي. امن د دې نه خراب. نو وروسته وایي چې ښه دا مشکل څه نه پیدا شو، دا د دې زنا د اډو نه پیدا شو. زناګانې کېږي نو معاذ الله د یوې ښځې سره 10 کسان چې زنا وکړي، 10 میاشتې بچی بعد پیدا شو. دا د چا بچی دی؟ نو د پلار پته خو یې نه لګي. نو چې پلار یې نه یا د زناور په شان معاشره کې لوی شي، تربیت یې نه وي. نو چې تربیت یې نه وي نو هغه نه ډاکو هم جوړېدی شي، نه بدماش هم جوړېدی شي، هغه نه جوارګر هم جوړېدی شي، هغه نه یو بل غونډه هم جوړېدی شي. نو معاشره د دې نو هغه وروسته دا نو هغې نه بعد وی چې نن نه بعد چا زنا وکړه دومره جرمانه ده او دومره جیل او سزا ده، او چې کومې هوټلې او اډې وي فوراً یې ختمې کړي. موږ ورته وایو کمقل انسانه، بیکاره انسانه، الله جل شانه زمونږ خالق ده 1400 کاله مخکې موږ ته دا ویلي چې زناګانې مه کوئ. دې سره نسبونه خرابېږي، نسب چې خراب شي داسې مشکلات به درته پیدا وي. نو د خدای پاک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم کې خو ډېره لویه فلسفه وي. الله حکیم ذات چې کوم حکم وکړي هغه حکم ډېر حکیمانه وي، هغه د ډېرو فوایدو او د ډېرو منفعاتو او د ډېرو ګټو نه ډک وي. نو ګوره هسې خو به انسان ته شیطان وایي، نفس به وایي چې زنا ولې حرامه ده. نو زنا خو 200 مشکلات دي پکې چې دا سره عام شي، نسبونه خرابېږي، یې سره امن خرابېږي، هغې سره بې حیایي خورېږي، یې سره غیرت ختمېږي، هغې سره 200 مشکلات معاشرې ته راځي. نو الله چې په کوم شي باندې پابندي لګوي هغه زما او ستا د آخرت دپاره، د دنیا او د آخرت دپاره 100% نفع بخش او ګټور وي. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والمطلقات طلاق کړی شوې ښځې يتربصن بأنفسهن انتظار به وباسي په ځانونو خپلو باندې. والمطلقات طلاق کړی شوې ښځې يتربصن ينتظرن انتظار به وباسي بأنفسهن په نفسونو په بدنونو خپلو سره د خاوندانو په کورونو کې به انتظار کوي د طلاق نه پس. څومره انتظار به کوي؟ 3 قروء، 3 قرء. قروء جمع د قرء او قرء لفظ مشترک ده، 2 معناګانې دي، طهر او حیض. هغه زمانه کې چې ښځه پاکه وي حیض ورته نه وي دې ته طهر وایي، او میاشت کې چې هغه 15 ورځې چې دا حائضه وي نو هغه د حیض بیماري وخت شو. نو دواړه معناګانې دي، طهر تم قرأ وایي، حیض تم قرأ وایي. امام شافعي صاحب د طهر معنا اخلي، زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د حیض معنا اخلي. نو 3 قروء معنا 3 حیض، 3 حیضونه د خاوند کړه تیر کی. دغه انتظار ته عدت ویلی شي چې نسب محفوظ شي. إن كن يؤمن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. اس الله کریم جل شانو فرمائی یوی ښځې ته طلاق ورکړی شو،
الله ورته حکم وکړ چې عدت به تیرې 3 حیضونه. نو د حیضونو پته اوس چاته لګېږي؟ دا خو به د ښځې ته پته لګېږي چې زما په ګېډه باندې ماشوم شته، امید او حمل شته، که نشته حیض راته راځي نه راځي. دا معلومات چاته کېږي؟ دا د ښځې ته. نو قاضي او جج چې هغه ته مسله لاړه شي، نو هغه به د ښځې ته ووایي چې تا ته خاوند طلاق درکړ، نو ته فی الحال په څه حالت کې رښتیا ووایه چې تا په خېټه باندې څه امید شته، حمل شته که نشته. نو که هغه وایي چې آو شته، نو بیا به ورته وایي چې ښه ته د خاوند کره د بچي پیدایش پورې اوسېږه څو دی چې بچی پیدا کېږي. او خاوند ته به وایي چې د دې په دوران کې میاشت تېرېږي، 2 تېرېږي، 3 څو چې بچی پیدا کېږي، د دې چې څومره ضروریات زندګي دي چې هغې ته نفقه وایي پخوا هم در باندې واجب وه، اوس د عدت په ایامو شپو ورځو کې هم در باندې واجب ده. خوراک به ورکوي، لباس به ورکوي، علاج، کوټه، هر څه. او که ښځې ورته وایي چې زما په خېټه باندې حمل نشته، ما ته حیض بیماري راځي، نو بس بیا به قاضي ورته وایي چې 3 بیمارۍ د خاوند کره پوره کړي. صحیح. اوس الله تعالی فرمایي چې کومو ښځو ته طلاق ورکړی شوی د هغې دپاره حلال او جایز نه دي ان یکتمنه چې پټ کړي ما هغه شی چې حمل یا حیض ده خلق الله چې الله پیدا کړي دي فی ارحامهن د دې په بچهدانونو کې. الله وایي ما د تاسو په خېټو کې یا بچی پیدا کړی یا حیض. نو دا به دا ښځه پټوي نه. اوس د یوې ښځې په خېټه باندې حمل نشته او دا قاضي ته وایي چې زما په خېټه حمل شته، نو بیا خو به عدت په 3 بیمارۍ نه تېروي، په حمل انتظار به کېږي او د دې په خېټه حمل نشته، دروغ یې وایي. نو الله وایي دا شی به پټوي نه. او که حیضونه وي حمل نه وي، دا حمل وایي، یا حمل نه وي او دا وایي چې حمل مې شته، دا خبره عدله بدله کړي، دې سره بیا عدت کې کمی پیشی راځي. ځکه د حیضونو ځان ته عدت وي 3 میاشتې وي، او د بچي د پیدا کېدو عدت هغه ځان ته وي، کله زیاتېږي او کله کمیږي. نو دا به صحیح حال وایي چې څه شته او که نشته، حیض راځي او نه راځي. نو الله وایي دا شی به پټوي نه. ولا یحل لهن ندی حلال او ندی جایز دی مطلقو ښځو دپاره ان یکتمنا چې پټ کي ما هغه حیض یا هغه ماشوم او حمل خلق الله چې الله پیدا کړی ده فی ارحامهن پر رحمونو د دوی کې. ان کن یؤمن بالله کچره دا مطلقی ښځې ایمان ساتونکي وي په الله باندې، والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې. الله دې خبرې ته نور زور ورکړي. الله وایي که دا ښځه په الله ایمان ساتي او په آخرت ایمان ساتي، د خپلې خېټې او د رحم صحیح حالات دې بیان کړي. که حمل وي نو صحیح دې وایي، او که حیضونه وي صحیح دې وایي. وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. دا مسله د رجعت ده، دا پکې اهمه مسله ده، دا به سبا وایي بس. اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا غفور رحيم. صلى الله عليه وسلم.